بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم. دا وخت موجود ما په بونیر تحصیل چغرزي کې ګل محمد خان ګجر را سره موجود دی اورپی ګلاهه. څنګه چې تاسو ته پته ده مخکې موږ یو انټرویو کړل دی پی خرڅي کنه، نو ډېر کسان وایي چې یاره په دې پیو کې اوبه اچوي، نو هغه قسم د تاسو ته کړوه. اوس یو بله خبره ډېره راغله چې د په پیو کې مایع و، نو د مایع دا قصه به تیم اورو چې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ خیر دی. خیر برابر یې؟ الحمدلله. تاسو خیر؟ خیر دی. پی کاروبار څنګه روان دی؟ ښه ښکلی روان دی. او لاوله ډېرو کوز ډېر دی. نو بس اوله هم خو اوس هم خو یو توله کې روان دی. دا خلک ډېر دا کوي دی پکې اوبه اچوي، نو دا څنګه قصه ده؟ نو اوبه خو ما مخکې هم ویلي چې اوبه نقصاني شی نه دی، د صحت لپاره نقصان نه دی، او نور خو خلک یې پکې چې صفا شي څوک نه ورکوي، او د صحت لپاره نقصان نه دی چې په دې هم ښه ده. کیمیکل پوډر وغیره دا شی به پکې نه، دا خو مخکې هم ما تاسو ته ویلي په دغه کې، او اوس ته هم وایم چې لکه دا شی به پکې نه وي، پوډر کیمیکل هېڅ قسم شی به پکې نه وي. اوبه پکې خلک اچوي، زه د بل نه اخلم، خامخا به پکې اچوي، صفا یې نه راکوي څوک. دا راته ووایه هغه هوټل والا قصه څه وه؟ نو هوټل والا خو دا خبره ده چې هغه وایي ته پکې اوبه اچوه، نو مې تاسو پکې څه اچوئ؟ موږ پکې اوبه اچوو، بیا خرڅوو، دا کوم چای پکې پخو خرڅوو. یاره مې ستا زما دا ګناه ده، زه پکې اوبه اچوم، ته چې پکې اچوې دا ګناه نه ده. لکه پکار دا چې زه پکې هم اچوم، زه هم وایم چې ګناه ده، خو چې ته پکې اچوې دا ګناه نه ده. یو شی شو که نه، زه پکې هم اوبه اچوم، ته پکې هم اوبه اچوې که نه. دا راته ووایه چې د مایع دا پکې څه قصه وه، خلکو وایي د به یې پیو کې مایع راغلی و. یاره د مایع داسې بکواس دی، داسې خبرې دي چې یاره مې اوبه وڅکلې، په ډنډ کې وڅکلې، په خوړ کې وڅکلې، په هغې کې مایع راغی، بیا په پیو کې راغی. په پیو کې مایع نه راځي، دا که چا ویلي دا دروغ دي، دا حقیقتي خبره نه ده. دا په دې کې هېڅ قسم حقیقت یا رښتیا نشته، دغه دروغ دي. یو سړی وایي دا دروغ خبرې کوي چې یاره ما پی واخیسته، په هغې کې مایع، په هغې کې مایع نه راځي. څوک چې پکې اوبه اچوي هغه بیا په خوړونو کې نه ډکوي چې په هغې کې یو مایع راځي، یا به پکې بل څه شی راځي، سنځخانه یا بل څه. دا ټول دروغ دي. څومره پی د ورځې خرڅوئ؟ پی خو زه خرڅوم دغه تقریبا 50-60 کیلو ټایم خرڅوم، هلته یو 20 کیلو خو شا ماښام خرڅوم، 2 ټایمه راځم. د دې کې ستا خپل څومره پی یا نور څومره اخلي؟ نو په دې کې 10-15 کیلو زما خپل یا نور پکې خلکو نه اخلم. او سهار هم راځي ماښام؟ سهار هم راځم، ماښام 2 ټایمه راځم. او خرچه به څومره راځي؟ د راوړو د تیلو خرچه دغه 300-400 روپیو د تیل سیسم. پی د نه خلک ډېر راځي که نه؟ پی خو ډېر راځي، مشهور شی هم دلته ډېر زیات دی. دا ټول چغرجیان چې دي ببره ټول کسان راځي، په بوتلو کې وړي، څوک راته ټلیفون نه کوي او کېدم له هغې بیا د هغه ځای نه اوسي. ستا په ټلیفون هم ډېر زور وي که نه؟ او ټلیفون خو زما د څو ورځې بند، خو بس کولاو کړی مې. عوام ته به څه پیغام ورکوئ؟ عوام ته خو زه دا پیغام ورکوم چې ټول ځان خپل کاروبار کوئ او څه نه څه روزګار کوئ، نو برابر به که څوک څه روزګار نه کوي هسې ګرځي، دا بې فضوله کار دی. او بلې پروپاګنډو کې مه راځه چې په پیو کې مایع او اوبه وي، داسې خبرې دي. په پیو کې نه میان وي نه پکې نور څه، او دا زه وایم چې په دې کې به کیمیکل پوډر دا شی نه وي، صفا پی به وي. خو اوبه به پکې ځکه چې دا زه د خلکو نه اخلم، دا خو د خلک خامخا اچوي لږ ډېر. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. قدرمنو کتونکو دا را سره ګلاهه موجود و، دغه خبره ترې تاسو واورېدې. ماشاءالله د ده ډېر ښکلي پی دا، خو سره موږ هسې ګپ لګو نو، او پی د ده سره اوس هم ختم شي دي، لکه سهار راغلی پی ختم کړلي. ډېر ښه کاروبار دی، او دا میسج هم تاسو ته ورکړو چې خپل کاروبار چې دی دا کوئ. یقینا دا خپرونه به ستاسو خوښه شوي. خپل کوربه سجاد علي اخونزاده له ورکړي اجازت، د الله په امان.